عبدالرحمن ابن عوف د سعد ابن ربیع ورولي جوړه شو. نو ورته څه وایي؟ وی زما مال راځه در سره نیمو او راځه ما سره کور ته دننه شه، دوه مې ښځې دي، نو ته پکې یو خوښه کا، نو چې ستا خوښه شي نو زه به طلاق ورکم، او چې عدت یې تیر شي نو تا ته به یې په نکاح کړم. ګوره د ست وکړه. او ورته څه وایي؟ وی بارک الله فی اهلک و مالک، وی خدای دې ستا په ښځه او ستا په مال کې برکت واچوي. دلونی علی السوق، ما ته بازار خایا، ما لا تجارت چل رہا دی. ګوره هغه ست وکړه، هغه ورته دوا وکړه. نو چې بل څوک وي څه به وي؟ یاره بس خدای سره خو که زه چیزو پړی راواله چې دا ځمکه هم را سره نیمه کې، او لار کوه چې یوه پکې خوښه کړو. نه داسې به نه کړي. نو صاحب تجارت یې شروع کړ. نو چې تجارت یې شروع کړ نو مالدار شو، مال یې وګټ. ګوره هغه هم قرباني ورکړه دم. نو ځان له ښځه م وکړه. نو حضور پاک له په مخه ورغ. نو د واده څه نښې نښانې وې پې. نو نبی علیہ السلام خو ډېر هوښیار شخصیت وا پې پیښ شو. نو ورته مهیم یا عبدالرحمن، عبدالرحمنه دا څه دي؟ او پیښ شو. وی د الله رسوله واده مې کړی دی. ګوره صحابه ودونه مجیبه و، ساده ودونه و، ساده. څومره حضور پاک خوښ دی، قسم دې ځانونه به یې قربانول، لیکن دا دې په وادې نه دی خبر کړ. او زمونږ په علاقه کې چې څوک وادو کې او بل چاته ونه وایي نو تر مرګه پورې په سترګو بد لګي. وګوره واده وکړو ماته ونه وي، د خلکو یې خوړلې ده او په خپله یې چاله ور نه کړه. وایي که نه وایي؟ نو په دې به ګیله نه کوی د یو بل نه. ښه یو انسان دی بعضې وخت هیر شي، یو ډېر نږدې ملګری بعضې وخت هیر شي. دا دې واده وکړو حضور پاک یې نه دی خبر کړ. خدای څونه مالدار که عبدالرحمن ابن عوف. اوهو دومره مالدارو، دومره چې د پیسو ډیری به وکره په کور کې پراتو. دنیا ګټله خو مینه یې ورسره نه وه. نو ته به وایې چې دنیا ګټله مینه څه معنا؟ مینه دې ته اوس وایي. یو ځل اعلان یې وکړ د مدینې فقیران، نو 2.5 لکه اشرفی دینار د سرو زروی 2.5 لکه اشرفی په غریبانانو وویشلې. اوس د مال سره چې د چا مینه وي هغې خوندي کي، نه پکې صدقه کوي، نه چاله هدیه ډالۍ وړي. او چې مال ګټې او پکې صدقې م کې، مال ګټې او تحفې م خلکو له وړې، پلار لوړې، استاد لوړې، نیک لوړې، بل لوړې، پته ولګېده چې د مال سره مینه نشته. که د مینه وي نو خوندي کوله به دی. 2.5 لکه اشرفی یې وویشلې. او بله واوره، یو ځل کور کېناستې د مال ته وکتل چې دا خو بلا مال دی او خدای به راوسته. او یاد ساته ګورې ښه چې څومره صدقه کې خیرات کې نو خدای به هغې نه زیات راولي. د به صدقې کولې مال به ډېرېده، صدقې به کولې مال به ډېرېده. نو یو ځل یې د شپې لیست جوړ کړو او غلامانو ته وی نوکرانو ته وی شابه چې څومره فقیران او مسکینان دي ټول ډاله راغونډ کې، دا په ډېرو ډېرو مال یې ورکوو. چې څه وسره ټول اخلاص کړل، چې څه وسره ټول د سیل م اخلاص کړل، تر دې حده پورې چې هغه خپلې کمې اغوستې جامې یې وي نو زړې جامې یې واچولې، هغې هم خیرات کړی. او په سر یې پټکي نو هغې کوز کوي دا پلانکي له نغد مال، جامې، چیرړې، د کور سامان، د ټول چې څومره ټول یې خیرات کړل. او د دې نه علاوه نور یې څو کړل؟ د دې نه علاوه 13,000 غلامان آزاد کړل. 13,000. سار وختي مانځله راغی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره منځ وکړ. حضور پاک آواز ورکړ عبدالرحمن ابن عوف دلته راشه. کېنه. وی عبدالرحمن جبریل علیہ السلام راغی او ما ته وی چې الله را لېږلم او الله وی چې په عبدالرحمن ابن عوف زما سلام وایا. ګوره تجارت کوي او مال ګټي خو مینه نشته. اوس پته ولګېده د مینې چې دا پکې 2 روپۍ نه خیرات کوي
نه پکې د جومات حصه کوي، نه پکې د مدرسې نه کوي، نه پکې د فقیر حصه کوي، نه د غریب مسکین حصه کوي، نه چاله تحفه ډالۍ وړي. بس پته ولګېده چې دا مال د ړکې دننه ننوتی دی، راوتل ګران دی. دا هغه کشتی چې دننه پکې اوبه ننوځي، دا هغه دی چې الله وایي کلا بل تحبون العاجله، دنیا مو خوښه ده، وتذرون الاخره، اخرت نه دی خوښ. که اخرت خوښ وي نو څه به دې ځان له اخرت لم ساته کنه. دا چې دې ورکه دا سر کم خوا لاړ، دا اخرت له لاړ. دا چې خیر ښېګړه دې وکړه، خیرات دې وکړه، دا کم خوا لاړ، دا اخرت له لاړ. کلا بل تحبون العاجله، دنیا هم خوښه ده، اخرت نه دی خوښ. دویمه وره وی جبریل راغی ما ته وی چې الله وی چې په عبدالرحمن زما سلام وایا او عبدالرحمن ابن عوف ته وایا چې عبدالرحمن دا مال ستا نه دی زما دی. واقعي دا مال د چا دی؟ چې د خدای خوښي خو در سره وي، او که د خدای خوښه نه سبا به در باندې داسې بیماري راوالي چې هغه خپل مال به دې بیا نشي بچ کولی. خزه به دې نه جوړه کړي، بچې به دې نه جوړه کړي، مقدمه به راته جوړه کړي، بیا به څه کوې؟ نو الله وایي چې دا مال زما دی او ته په دې مال کې زما او د رسول وکیل یې. ته په دې مال کې زما او د رسول وکیل یې، نو ګټم او خیرات هم کوه. او عبدالرحمن دویم اعلان واوره، الله وایي چې دې د مالیاتو په مسله کې چې څومره مال او تجارت کوي، نو د قیامت پر ورځ به د سره د مالونو حساب نه کېږي. دا څومره لویه خبره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا مالداران خلق به د غریبانانو نه، خو کوم غریبانان چې داسې صالحان او دینداره غریبانانی، نیمه ورځ جنت ته رستو دي. نیمه ورځ د آخرت، نیمه ورځ د دنیا، نیمه ورځ نه. زمارونو دا عبدالرحمن ابن عوف څومره مال دا، مال سره مینه نه وه، خیراتونه به یې کول. چې رسول الله مبارک به جهاد له مال پکار دی، بس راوړه به یې غورځاو به. او چې وفات شو که ته وایې چې دا دونه مال یې خیرات کړه او دا 10,000 غلامان یې ازاد کړل وینځې او دا ځان یې تیل توقه پرېښود، نو دی خو بیا غریب شوي؟ نه 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 نه، صدقه کوه، غریب کېږي به نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی 3 سیزونه لري چې د په قسم خورم. هلکه د پیغمبر خبره به موږ بې قسمه منو که نه به منو؟ وی په دې 3 زه قسم خورم. یو دا چې په سوال مال نه ډېرېږي. بعضې خلک سوالونه کوي د مال مقصد څه دی؟ چې ته پې ښکلی ژوند تېر کړې. نو په سوال ستا مال نه ډېرېږي، ښکلی ژوند پې نشي تېرولی. یو دویم څه شی دی؟ که تا عاجزي وکړه، لکه یو مسلمان سره جنګ وکړه او تا ورته ځان ښکته کړه، خیر دی، الله به دله عزت درکوي. من تواضع لله رفعه. او دریم څه شی دی؟ رسول الله مبارک وایي زه پې قسم خورم چې په صدقه مال نه کمیږي. او موږ وایو که دا لاړې بس کمې شوې، په صدقه نه کمیږي، زیاتېږي. نو عبدالرحمن ابن عوف چې دا دومره صدقې کولې، مال یې څه شو؟ چې وفات شو نو 4 ښځې. نو قانون دا دی چې 4 ښځې وي او بچي هم وي، نو د دې 4 واړو ښځو په شریکه 8 کېږي، او د هر یوې 32 کېږي. د یوې ښځې 32 کېده. نو یوې ښځې وی موږ ما له پوره حصه مه راکوې د خاوند په مال کې، نه غلامانو کې غواړم، نه ځمکو کې غواړم، نه کورونو کې غواړم، نه وینځو کې غواړم، نغد مال کې لږې غوندې راکې، نغد مال هم ټول نه، لږ غوندې. نو 80,000 دینار یې وله ورکړل اشرف یې، دیم پوره حصه نه وه. او که دا پوره حصه شي 32 نو 80,000 له په 32 کې ضرب ورکړه، ټول مال به څونه جوړېږي. نو مال ګټل منه نه دي، خو مینه به ورسره نه کې. مینه دې ته وایي چې ځان پورې کلک نیسې او چاله ورکې نه. او که مال ګټې
او ورسره خیرت هم پکې یادې خدای هم یادې رسول هم یادې د ګاونډي حق هم منې د غریب هم منې د مسکین هم منې د استاد هم منې د ملا هم منې د مدرسې هم منې د جومات هم منې خیر ښېګړه هم کې نو بس دا مال بهترین شی دی دا ډېر ښه مال دی پته شه غریبی کار نه کېږي چې دا غریب دی نو ښه سړی دی غریب دی او بې المازر نو اړم ښه سړی نه دی هغه مالدار چې هغه مونځ کوي ته زرها جنده ښه دی